والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محبوب رب العالمين. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال زمون استاسو د ټولو حاضرو او راغلی او بیاتلی هغه خلکو راتلونکو ټولو د حضور خواجه خواجگان حق قلندر سچ قلندر رحمه الله تعالی په دغه عرس پاک شریف کې د حاضری لیدل اوریدل ویل په خپل عظیم بارگاہ کې قبول مقبول او منظور فرمائی. په سټیج باندې تشریف فرما ډیر مقتدر محترم علماء کرام مشایخ اعظام سادات کرام او راتلونکو ټولو معتقدینو محبینو منتسبینو الله کریم د موږ استاسو د پاکو اولیاء کرامو په نقش قدم باندې د تلو توفیق نصیب فرمایي. چونکه ما په موجودګۍ کې هم ډیرو علماء کرامو د خپلو زرینو خیالاتو اظهارو فرمایلو او زمانه بعد به هم د ډیرو علماء کرامو حاضری لګي. خو زه به خپله یو د خوش طبیعتۍ خبره وکم او بیا په دوو جملو کې صرف د سید السادات جناب پیر طریقت رهبر شریعت عبیدالله شاه باچا سے مبارک په حکم باندې او دا غوی د زړه د پاره د حاضرې په نیت باندې یو خبر عرض کوم. حاضرینو مونږه مدرسه و تاسو پیژنئ جامعه جنیدیه غفوریه او په هغې کې شهدای اهل سنت والجماعت هم پیژنئ. په هغې شهداو کې حضور سید الشهدا شهدای اهل سنت زینت علماء استاد العلماء شیخ عبدالعظیم صاحب رحمت الله تعالی علیه چې تقریبا په سټیج باندې ناست ټول د هغوی شاګردانو متوسلینو محبینو کې راځي. هغه په مدرسې په یو کلاس کې ناستو او د یو مشر د ډیر عمر یو طالب علم هم سبق ویلو. نو چونکې دا عمر تیر شي محبت و شوق زیاتی خو عقل و فهم او د زده کړې چې کم ادراک دی دا لږ کمزوری وي. نو حضور شهدای اهل سنت عبدالعظیم صاحب رحمت الله علیه د طالب علمانو نه سبق اوریدو. استاد سبق اوري کلاس کې نو د یو کس نیم سبق واوریدو د بل کس نیم سبق واوریدو او په آخر کې چې کله په دغه ډیر عمر والا کس طالب علم باندې نظر شو چې شیخه ته سبق وایا چې ما څه وویله نو هغه شاګرد ورته ډیر عمر والا وایي چې صاحبه چې څه دې وویل نو ښه دې وویله نو ماله خو سبق نه راځي چې تا راته څه وویل بس دا د ټول ښه وویله. نو زه به دا ووایم چې د ما نه مخکې کوم علماء کرامو وینا کړې ده او د ما نه بعد کوم علماء کرام حاضري لګوي چې څه ویلي نو ټولو ښه ویلي دي او په همدې باندې به زه اکتفا وکړم او د دغې جملې اضافت سره به زه د ستاسو نه اجازه وغواړم. هغه دا چې رب ذوالجلال خالق کائنات د دغه آیات کریمه
په دغه دعاو اخیرو الفاظو کې د قرآن کریم هر یو لفظ دغه دریاب راګیر کړی دی خو کچرې په دغه دعاو الفاظو باندې مونږ غور وکړو نو حقیقت دا دی چې دا د دې خبرې شهادت او ګواهي ورکوي چې وکونو مع الصادقین دا دعا هغه الفاظ دي چې د دوی په معنا او په ترجمه او په تفسیر کې د دریابونو په شان د علوم پراته دي خو زه به صرف بنیادي دغه دریا نه به یو ملغلره د ستاسو زړونو ته واچوم هغه دا چې حضور مفسر قرآن په تفسیر نعیمی کې علامه نعیمی رحمت الله علیه فرمایي چې وکونو مع الصادقین چې رب فرمایي چې زما بندگانو تاسو د نیکانو خلکو سره شئ تاسو د نیکانو خلکو سره ناسته وکئ تاسو د نیکانو خلکو معیت اختیار کئ په دې نتیجه خو مونږ رسو چې دغه نیکان خلک ناست او تشریف فرما دي او یا کم کم دربارونه په شرق او غرب کې او د کې پی کې په دغه سیمه باندې کمې لوی لوی استانې موجود دي او په هغې کې چې کم ژوندي اولیاء کرام موجود دي او د تصوف او د سلسلې او د بیعت چې کومه لړۍ روانه ده هغوی سره خو د ناستې باندې پوهیږو او په دې آیات باندې مونږ ذهن رسیږي چې رب العالمین فرمایي ما بندگانو تاسو د نیکانو خلکو سره کینئ تاسو د نیکانو خلکو معیت اختیار کئ تاسو د نیکانو خلکو صحبت اختیار کئ د هغوی ملاتړي جوړ شئ چې کوم ژوندي اولیاء دي هغوی سره خو به مونږ کې هم نو هغې سره به مونږ ناسته هم وکړو د هغوی به مونږ ملاتړ هم جوړ شو د هغوی صحبتونه به هم اختیار کړو د هغوی قدم بوسي به مونږ وکړو خو رب کریمه هغه د ستا پاکان چې کم خلک تیر شوي دي که هغه حضور خواجه پاکستان اخون پنجوبه رحمت الله علیه مبارک تیر دی که مونږ وګورو حضور خواجه خواجگان حق قلندر سچ قلندر رحمت الله علیه تیر دی که مونږ وګورو حضور داتا علی حجویری رحمت الله علیه تیر دی که مونږ وګورو حضور سیدنا شیخ جنید پشاوری رحمت الله علیه تیر دی که مونږ وګورو خواجه اجمیر شریف رحمت الله علیه تیر دی که مونږ وګورو خواجه جنید بغدادی رحمت الله علیه تیر دی که مونږ وګورو خواجه باقی بالله رحمت الله علیه تیر دی که مونږ وګورو فرید الدین گنشکر رحمت الله علیه تیر دی که مونږ وګورو صابر احمد کلیری رحمت الله علیه تیر دی او کچرې دغې مبارکو نومونو باندې مونږ خبرې وکړو نو شاید چې ګنټې ګنټې د دغې پاکو خلکو په نومونو باندې ولګو رب کریم فرمایي ای زما بندگانو تاسو د نیکانو سره کښېنئ تاسو نیکانو معیت او ناسته اختیار کوي رب کریمه مونږ خو په دې باندې پوهیږو چې څوک ژوندي هغوی سره خو به کښېنو خو څوک چې د دغې دنیا نه تللي دي د هغوی سره د ناستې څه معنا ده د هغوی سره د تعلق څه معنا ده د هغوی د معیت څه معنا ده حضور مفسر قرآن تفسیر نعیمی کې امام نعیمی رحمت الله علیه فرمایي چې د دغې آیات دوه معناګانې دي یو معیت جسمانی دی او یو معیت روحانی دی معیت جسمانی دا دی چې چا درگاه لور شي او د هغه قدم بوسیو کې هلته کښېني او معیت روحانی دا دی دا جمله زما مقصود دی دا جمله زه ستاسو زړونو کې کښېنولو کوشش کوم هغه دا چې قرآن فرمایي تیر شو اولیاء سره معیت اختیار کوي مفسرین فرمایي د تیر شو خلکو اولیاء کرامو معیت دا دی چې د هغوی اخلاق اپناو کوي د هغوی تعلیمات اپناو کوي د هغوی په نقش قدم روان شئ هغوی چې درته کم تعلیمات پرېښودي دي هغوی تاسو په ژوند کې راولئ هغوی تعلیمات چې د ستا خادي راځي ته به خپلو مشایخو ته ګورې چې زموږ مشایخو څنګه خادي کړې ده
تا باندې د مړي رسومات رالل مخکې مشایخو ته به ګورې چې هغوی د مړي رسومات څنګه کړي هغوی خرید و فروغ څنګه کړی هغوی ناسته پاسته څنګه کړی هغوی شب و روز ګزران څنګه کړی هغوی راویښېدل څنګه وو هغوی وده کېدل څنګه وو هغوی د سحر صبح اذان اورېدل څنګه وو هغوی په جمع کې حاضرېدل څنګه وو هغوی د تهجد په باریک وخت کې الله الله ویل څنګه وو علما فرمایي مفسرین فرمایي چې تیر شو خلکو اولیاو سره ناستې مطلب دا دی چې تاسو د تیر شو اولیاء کرامو په نقش قدم باندې روان شئ سوال دا دی او په سوال باندې خپل خبرې ختمول غواړم چې هسې نه چې ما او تا جسمانی ناستې اولیاء کرامو سره کوو او چې کومه حقیقي روحاني ناسته ده هسې نه چې هغه څیز مونږ کې کم پروت وي دا ما یو سوالیه نشان دی دا ما د ستاسو غوږونو ته زړونو ته اراچولی کوېسچن مارک دی چې مونږ نه خو چېرته معیت جسمانی کې روان یو معیت روحانی خو به رانه خطا نه وي بزړه کې سوچ کول پکار دی چې مونږ ته تېر شو خلکو څه تعلیمات پرېښودي دي مونږ ته پاک اولیاء کرامو څه تعلیمات پرېښودي دي په دې لفظ باندې مونږ سوچ وکړو چې حضور خواجه پاکستان خواجه خواجگان حضور اخون پنجو بابا رحمت الله علیه مبارک تا اخون پنجو ورته ولې ویلی کېږي هغه تعلیمات ما او تا کې شته او که نه که څوک د قادریې سلسلې خاوند دی که څوک د چشتیې سلسلې خاوند دی که څوک د نقشبندیې سلسلې خاوند دی آیا دا شته ولی الله سره مونږ نه ناسته نصیب ده سوچ په دې باندې پکار دی چې تیر شو اولیاء کرامو معیت او ناسته روحانی مناسبت روحانی ناسته د هغوی تعلیمات مونږ څومره اپناو کړي دي هغوی ادب سو هغوی کردار سو د هغوی سوچ سو د هغوی فکر سو د هغوی اخلاق سو هغوی د کافرانو سره تعلق څنګه و هغوی د مسلمانانو سره تعلق څنګه و هغوی د خپلو سره تعلق څنګه و هغوی د پردو سره تعلق څنګه و دغه سوالیه نشان اول ماله پکار دی او الحمدلله ثم الحمدلله په ټي وي باندې مشرق ټي وي باندې که چېرې تاسو زما د پروګرام چرته کتل نصیب شوي وي زما په میډیا باندې هم دا پیغام دی ما په میلاد کې هم دا پیغام دی زما په عرس کې هم دا پیغام دی زما په عقیقه کې هم دا پیغام دی زما په واده کې هم دا پیغام دی چې لکه څنګه مونږ اولیاء کرامو سره معیت جسمانی اپناو کړی دی پکار دا ده چې د تیر شو اولیاء کرامو معیت روحانی مونږ اپناو کو او معیت روحانی دا دی چې د ما او ستا آباو اجدادو اکابرینو چې چا باندې ګمبتونه جوړ دي هغوی مونږ ستاسو ته څه تعلیمات پرېښودي دي په دغه کوېسچن مارک او په دغه سوالي نشان باندې زه اجازه غواړم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین